بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تر حمد صلاة و سلام وروسته د اسلام د اقتصادي نظام د مضمون د تدریس په لړ کې نن 12م درس تقدیمیږي. د دې درس عنوان دی د بیمې تړون. حقیقت دا دی چې بیمه د غیر اسلامي ټولنې زیږنده ده. قانوني سرچینه یې وضعي قوانین او د غرب دودونه دي چې له اسلام سره هیڅ اړخ نه لګي. ټولو ته څرګنده ده چې صهیونیزم دوه تیزې وسلې د اسلامي امت په خلاف استعمالوي، چې یو یې نشرات، میډیا، مطبوعات، د فلمونو د تولید او خپرونو شرکتونه دي، او دویمه یې د دولتونو ملتونو په شتمنیو حاکمیت دی، چې تر ټولو مهم فعالیت یې د تجارت بیمه ده، چې د ژوند، صحت او حوادثو بیمه دومره مال راغونډولی شي چې د یو هیواد له مصارفو څخه به زیاته وي. موږ به په دغه برخه کې د بیمې پیژندنه، د بیمې پیدایښت او خپرېده، په لویدیځ کې د رامنځته کېدو ظروف او د بیمې ډولونه به موږ وڅېړو. بیمه په عربي ژبه کې دې ته تامین وایي. تامین د ویرې په ضد د زړه سکون او اطمینان ته ویل کېږي. بیمه په حقیقت کې د یو شرکت او یو شخص ترمنځ یو تړون نوم دی چې نوموړی شرکت به د تړون سره سم خپل قسطونه، د پیسو قسطونه شرکت ته سپاري، چې دې ته د بیمې قسطونه وایي. بیمه کله رامنځته شوه او کله خپره شوه. سوداګریزه بیمه د ایټالیا په جنوب کې په 15مه میلادي پیړۍ او د بیمې لومړی قانون په 1601 کال، یو میلادي کال، د ملکې الیزابت په دور او په 1666 میلادي کال د لندن د ښار د سوځېدو څخه وروسته رامنځته شوه. د 18مه پیړۍ په نیمایي برخه کې د امریکا متحده ایالاتو ته او په 19مه پیړۍ کې عربي نړۍ ته انتقال وموند، د اسلامي نړۍ ته انتقال شوه. هر څومره چې انساني فعالیتونو وسعت پیدا کاوه، په همغه اندازه بیمې دغو برخو ته پراختیا پیدا کوله. عادي وګړي، سوداګر، سیاستوال، پوهان او ټول خلک یې په عملي کولو لاس پورې کوي. په غرب کې د رامنځته کېدو وضعیت: اول، ټولنیز ظروف. د کارګرو او پانګوالو ترمنځ طبقاتي اخوډب نه وروسته د کارګرو د وضعیت د سمون لپاره بیمه رامنځته شوه. د کورني نظام شنېدل او د خلکو ترمنځ د واټن د رامنځته کېدو په مهال په غرب کې کورنۍ ړنګه شوه او له هغه نه وروسته بیا بیمه اړینه وه. د دیني تصور د ړنګېدو، د مادي مسلکونو د رامنځته کېدو له امله هلته دین ړنګ شه په غرب کې، نو چې دین ړنګ شه او اقتصادي مسلکونه رامنځته شوه، نو له دغه وجې نه بیمه رامنځته شوه. بل چې دي اقتصادي ظروف دي، د صنعت پرمختګ او د سامان آلاتو خپرېده. په همدې توګه د بانکونو رامنځته کېدل او د خلکو په لاسونو کې د مال زیاتوالی. په سوداګریزو او صنعتي برخو کې پانګونه. د بیمه شرکتونو لخوا اعلانونه، نارې سورې او ډېر ستر مالونه په خپل لاس کې اوس مهال لري. په جواز او عدم جواز د مسلمانانو ناپوهي. په جبر و زور د بیمې په ترویج فشار، لکه د موټرو په حوادثو، کارخانو او داسې نورو. دا ټول شرایط د دې له امله وګرځېدل چې په لویدیځ کې بیمه شرکتونه رامنځته شي. د لویدیځ او د ختیځ په ټولو هیوادونو کې بیمه خپره شوه. سوداګر، سیاستوال، پوهان او عام وګړي په عملي کولو لاس پورې کوي. بیمه چې ده په دوه قسمه ده. د موضوع په لحاظ باندې ګڼ ډولونه لري، لکه د اشیاو بیمه، د سوداګریزو توکو بیمه، د بل چا په ضد بیمه. د مثال په توګه د یو موټر بیمه کول په دې شرط چې په خطا سره څوک ووهي او یا د یو چا مال ته زیان ورسوي، شتمنۍ ته زیان ورسوي. دریم چې دی د ژوند بیمه ده، په داسې توګه چې د یو شخص له مړینې وروسته به د نوموړي شخص کورنۍ ته به د بیمې شرکتونه پیسې سپاري. د تګلارې په حیث بیمه چې ده په دوه ډوله ده. یو تعاوني بیمه ده او دغه له هغې بیمې نه عبارت ده چې د یو ښار او یا د یو کلي اوسېدونکي له خطرونو سره د مقابلې لپاره ترسره کوي.
هر یو تن د خپل برخې سره سم په دغه مرستندوی صندوق کې برخه اخلي. دغه د بیمې لومړۍ تګلاره ده. سوداګریزه بیمه دا له هغې بیمې نه عبارت ده چې بیمه کوونکی او د بیمې د شرکت ترمنځ ترسره کېږي په دې شرط چې مستأمن یعنې بیمه کوونکی به د هغه زیان په مقابل کې چې د پېښېدلو خطر یې ده په ټاکلو وختونو کې خپل قسطونه سپاري. هغه تعویضي قسطونه چې زیات شي دا به د شرکت لپاره ګټه سي چې په ډېرو دقیقو حسابونو د احتمالي زیان څخه کمبود رامنځته کوي. اوس دغه سوداګریزه بیمه چې ده د غرب بیمه د لویدیځ بیمه د دې حکم دا د بیمې موضوع په شرعي چاپېریال کې د سختو بحثونو لاندې ونیول سوه. له دې جملې نه هغه څېړنه ده چې د اسلامي اقتصاد لومړي کنفرانس ته چې په 1994 میلادي کال په مکه مکرمه کې جوړ شوی وړاندې کړی شوه. د بیمې په هکله د کنفرانس څېړنې په لاندې توګه پای ته ورسېدلې. کنفرانس په دې هکله خپل نظر داسې وړاندې کړ: سوداګریزه بیمه چې تجارتي بیمه شرکتونه یې په چارو بوخت دي د مرستې او ټولنیز تکافل شرعي صبغه نه لري. دا ځکه چې په دې کې شرعي شرطونه پوره نه دي. کنفرانس وړاندیز وکړ چې د اسلامي شریعت او د اقتصاد متخصصینو نه دی یوه ګډه کمیټه جوړه کړی شي چې د سوداګریزې بیمې څخه پرته د بیمې داسې شکل وړاندې کړي چې له سود او دوکې څخه پاک او د مرستې مطلوب او مقصودي شکل څرګند کړي. په دې هکله د نظریاتو له تبادلې نه وروسته د کمیټې لخوا د عربستان سعودي د حکومت د اسلامي فقه ټولنې ته د یو پرېکړې لیک په توګه وړاندې کړی شو چې د سوداګریزې بیمې په ټولو اشکالو د تحریم پرېکړه اعلان کړي. برابره خبره ده که هغه د چا ځان بیمه کولی او که سوداګریز سامان او داسې نور. د بیمې د عدم جواز او حرمت حکم د سترو علماو اسلامي قانون پوهانو په غونډو کې په 1999 هجري کال د ریاض په ښار کې جوړه شوې وه. په همدې توګه د اسلامي فقه ټولنې په خپله لومړۍ غونډه کې چې په مکه مکرمه کې د شعبان د میاشتې په 10مه نیټه په 1993 هجري کال جوړه شوې خپلې پرېکړې په دې توګه اعلان کړې. د بیمې تړون د هغو تړونونو جملې څخه ده چې عوض احتمالي او پکې د زیاتې دوکې احتمال دی، زیاته دوکه پکې ده. دا ځکه چې حادثه ځینې وخت کېدلی سي رامنځته سي او کله رامنځته نه سي. نو په ورکوونکي او اخیستونکي دواړو کې جهالت پروت دی. د بیمې تړون د قمار یعنې د جوارۍ د اشکالو له جملې څخه ده. دا ځکه چې په مالي عوض کې مالی مخاطره موجوده ده. په داسې حال کې چې قمار ناروا کار ده. په سوداګریزه بیمه کې نسیه او زیاتی حرام کړ شوی دی. نو دې کې سود دی. په حقیقت کې سوداګریزه بیمه د ناروا مسابقو له جملې څخه ده. د بیمې د تړون په مقابل کې له عوض څخه پرته د بل چا د مال اخیستل دي او دغه کار حرام ګڼل کېږي. د سوداګریزې بیمې په تړون کې په یو شخص هغه شی لازمیږي چې شریعت لازم ګرځولی نه دی. دا ځکه چې بیمه کوونکي ته خو لا تر اوسه څه خطر او زیان نه ده متوجه شوی او نه یې د زیات زیان اسباب برابر شوي. په حقیقت کې تړون د خطر د پېښېدلو د ضمانت په اساس رامنځته شوی چې بیمه کوونکی بیمه شرکت ته ورکړی دی. نو بیمه شرکت خو د بیمه کوونکي لپاره هیڅ کار نه ده کړی. نو په دې اساس دغه کار ناروا ده. د بیمې د غربي سیستم د بیمې شرعي بدیل د اسلامي پوهانو یو لوی هیئت په خپله 10مه غونډه کې چې د ریاض په ښار کې په 1999 میلادي کال جوړه شوې وه د مرستندویه بیمې جواز تصویب او د همدغه پرېکړې په اساس باندې د اسلامي فقه ټولنې په خپلې لومړۍ ذکر شوې غونډه کې د لاندې دلایلو په اقامه کولو سره تایید کړه. مرستندویه بیمه چې عام خلک پیسې واچوي دا د خمار بڼه نه غوره کوي. په دغه بیمه کې عوض نه اخیستل کېږي بلکې د ناګواره پیښو په مهال مرستندویه شرکت ځان ورسوي، زیان اخیستونکي ته نغدې پیسې او یا د جنس په توګه مرسته ورکوي. نو د مرستندویه بیمې ټولنه نه د سوداګرۍ موخه لري او نه د ګټې وټې چې د نورو خلکو له مالونو څخه ترلاسه کړي بلکې هدف د خطر ویش او د زیان تحمل. مرستندویه بیمه له نسیه او د زیات سود څخه پاک او سپېڅلې.
د سهمونو د څښتنانو پیسې نه سودي او نه په قسطونو باندې سودي معاملې ترسره کوي. په تعاوني بیمه کې سهم اخیستونکي ته څه ګټه نه رسېږي ځکه دوی له عوضه پرته خپلې شتمنۍ تقدیموي. نو په دې کې نه مخاطره ده، نه دوکه او نه قمار. البته سوداګریزه بیمه مالی معاوضه ده. ځینې سهم اخیستونکو ته لازمه ده چې د تعاوني بیمې قسطونه په ګټه وټه او د سوداګرۍ په سوداګرۍ کې په لګښت ورسوي تر څو هغه هدف ته سره رسي چې دغه شرکت ورته جوړ شوی. برابره خبره ده چې د تنخوا په مقابل کې دغه کار ترسره کوي که په خیراتي توګه. نو په دې اساس دا خبره څرګنده شوه چې سوداګریزه بیمه باطله او ناروا ده. دا ځکه چې نه اخلاقي موازین په رسمیت پیژني نه دیني. دا ځکه چې دغه رنګ بیمه له فساد او شرک او له شر څخه ډکه ده او د لویو ګناهونو مجموعه جوړوي. په ځانګړي ډول سود د اسلامي بدیل تعاوني تبادلي بیمه ده چې د ټولو اسلامي پوهانو په اتفاق نه یوازې دا چې روا بلکې د عبادت او د ثواب وړ ګڼل کېږي ځکه چې د مرستې له چارو څخه بلل کېږي. په داسې حال کې چې اوس د اسلامي بیمې شرکتونه په دوبۍ جده کې قایم شوي. په همدې توګه د اسلامي مضاربت په اساس د بانک تنظیم چې د خلیج اسلامي شرکت رامنځته کړی، همدارنګه د فیصل بانک په سودان کې ترسره کوي. نو تعاوني بیمه چې اسلامي بیمه ده دا جایز او د غربي سیستم ټولې بیمې حرامې دي، جواز نه لري. له دې نه وروسته موږ بل بحث وړاندې کوو د مزارعت تړون. په کومو هیوادونو کې چې هلته صنعت پرمختګ نه کړی تمرکز په کرکیله. مزارعت په لغت کې د زرع څخه ده او زرع کښت ته وایي چې په قانوني اصطلاح کې د کښت په خاطر خپله ځمکه بل چاته سپارل دي په دې توګه چې د حاصل نیم او یا دریمه برخه یا کم و زیات به د دواړو د توافق په بنسټ د دهقان او د کروندګري دغه کار جائز دی. دا ځکه چې یو شخص ځمکه لري بل مهارت او پوهه. د دې په خاطر چې د دې مثال د مزاربت په شان ده ځکه چې د دواړو جهاتونو لپاره ګټه ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خیبر ځمکه په دهقانۍ ورکړې وه او اصحاب کرام هم دغه کار کړی و. امام قرطبي کروندګري یا دهقاني کفایي فریضه بولي. د وخت حاکم ته لازمه ده چې خلک په دغه کار وګماري. له حضرت انس څخه روایت ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل طير او انسان او بهيمه الا كان له صدقه. دا حدیث امام بخاری روایت کړی دی. د دې حدیث مفهوم دا دی چې هیڅ یو مسلمان داسې نشته چې یوه ونه او یا یو کښ وکري چې بیا کوم مرغه انسان او یا څاروی ورڅخه خوراک وکړي. دا ټول د ده لپاره صدقه او خیرات دی. د حنبلي فقهاو امام محمد، امام ابو یوسف او امام ابو حنیفه رحمه الله د فتوا په بنسټ د مزارعت یو روا شکل دا ده چې ځمکه تخم او د کرکیلې په اسبابو کې بزګر او د ځمکې څښتن شریک وي. حاصل به په نیمایي او یا د دریمې برخې په اساس د دواړو لورو د خوښې د پرېکړې په بنسټ باندې به ویشل کېږي. له دې نه وروسته بل بحث باغواني دی. په فقهي اصطلاح کې پېژندنه داسې شوې ده چې د ونو د اوبه کولو عقد ته باغواني وایي. په دې توګه چې د باغ د میوو یو معلومه برخه به باغوان ته ورکول کېږي. باغوانی لاندې ارکان لري. عاقدان معنا دا چې مالک او کارګر، د باغ مالک او کارګر، دریم کار او څلورم صیغه ایجاب او قبول. عاقدان مالک او کارګر دي. حنفي فقها باغواني جائزه بولي. د کار ساحه میوه لرونکي ونې دي لکه د خرما، انګورو او مڼو او داسې نور ونې. ځینې نورې په غیر مثمر ونو کې هم روا بولي په دې توګه چې د محروقاتو او اسبابو لپاره په بخور لاس پولیسي. لکه مثلا د اوس موده کې د سپیدار ونې دي. د سپیدار ونې د محروقاتو د سامان آلاتو لپاره استعمالېږي. نو د باغوانۍ د عقد دواړه اړخونه به عاقل او بالغ. په دې الفاظو به عقل لیکل کېږي چې دغه باغ مې تا ته د بخور او د ونو د خدمت په موخه په دریمه یا څلورمه برخه میوو تا ته درکړه. هغه به وایي ما قبول کړ. دواړه به یې لاسلیک کوي. د باغوانۍ انتها دا چې د باغوانۍ موده پای ته ورسیږي او یا یو تن د عاقدینو څخه وفات او یا د عذر له کبله تړون
فسخ کړی شي. نو د دې درس په پای کې د درس لنډیز وړاندې کوو. د بیمې تړون د نوو تړونونو له جملې نه ده. د پانګواله نظام یا د غرب اقتصادي نظام رامنځته کړی. هدف د مال ساتنه او د قیمت تضمین دی. یو فرد او یا یو شرکت تړون کوي چې د حادثې په وخت به مال ورکوي، په دې شرط چې بل لوری به د پیسو قسطونه شرکت ته سپاري. بیمه چې ده په دوه ډوله ده. یو د اشیاو بیمه ده، لکه د سوداګریز سامان بیمه، د بل چا په ضد بیمه، لکه د موټر بیمه چې که څوک ووهي نو بیا به مصارف ورکوي، اور واخلي یا واوړي ټکر سي. نو په همدې توګه د ژوند بیمه د تګلارې له حیثه په بیمه په دوه ډوله ده، تعاوني بیمه او سوداګریزه بیمه. د غربي بیمې چې هغه سوداګریزه بیمه ده جواز نه لري، روا نه ده، مګر تعاوني بیمه جواز لري. په همدې توګه د مزارعت او مساقات په هکله هم موږ تفصیلي بحث وکړو. د دې درس په پای کې موږ ځینې پوښتنې هم هغه کوو چې بیمه څه ته وایي، بیمه کله رامنځته سوه او کله خپره سوه. په همدې توګه په لویدیځ کې د بیمې د رامنځته کېدو ظروف او شرایط څه وو او د بیمې ډولونه کوم دي، او ناروا بیمه کومه ده، او د روا بیمې تعاوني بیمې چې دا د غرب د بیمې بدیل دی، نو دا څه ته وایي او د جواز صورتونه یې کوم دي. په همدې توګه مساقات څه ته وایي او باغواني څه ته وایي. په دې هکله د فقهاو آرا او نظریات څه دي. په همدې اکتفا کوو. سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک.